بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، خزانې تانې په حدودو کې یو خاوند خپله ښځه ډېرې بې دردۍ سره وجلې ده، بیا په ډرام کې بنده کړې وه. د هغې نه 3 ورځې پس بیا د هغې تدفین وشو او هغې قبرستان کې دفن کړه. ګرانو کتونکو، ده د خپله ښځه ولې ووجله؟ دی خو په بهر ملک کې مسافر و. بیا د پولیس دې ته کلو څنګه ملو شو د ملزم، او ملزم یې گرفتار کو. د ده چې کومه کوروالا وجلې وه، د هغې د رور څه وینا ده چې د ده د خور څه قصور و چې دې خپل خاوند ووجله. بچي ترې هم پاتې شو، یتیمانان شو. ګرانو کتونکو، دغه ټول رپورټ زموږ په اپنا ډیجیټل باندې وګورئ. دا مقتول نور سره ولاړ یو، دې سره تفصیلي خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ووجلې شوه، ستاسو خوره کې بې دردۍ سره ووجلې شوه، تاسو ته څنګه اطلاع وشوه؟ مونږ ته خو چې اطلاع نه وه شوې، مونږ ته دا وه چې دا 2-3 ورځې نه موبایل بند و، څه رابطه ورسره نه کېده، نو مونږ ورپسې ګرځېدو. نو هغه دې دوران کې لکه یو بل رشتهدارو ته فونونه کول، هغې هر هېچا ویل چې یاره مونږ سره نشته دی، دلته نه ده راغلی. اخري دلته دې خزانې روډ باندې زمونږ یو ترور اوسېږي، هغوی ته مونږ کال وکړو چې یاره داسې هغه غایبه ده که نه، نو تاسو کره خو نه ده راغلی؟ هغې ویل چې یاره هغه خو نه ده راغلی، او خاوند یې راغلی دی او یو ډرم یې راوړی دی چې یاره دا بېلټي ده زما د ملګري، دې کې سامان دی، دې پسې به زه 2-3 ورځې بعد راځم، دا به زه وړم. نو زموږ اړه کې هسې شک شو، انسان دی 2-3 ورځې چې یو انسان غیب وي که نه، نو هغه پسې چې ته ګرځې نو شل وسوسې زړه کې راځي. نو مونږ ترور ته وویل چې یاره ته داسې وکړه، ډرم نه سر کول وکړه، وګوره چې دې کې دننه څه پراته دي. هغوی چې ډرم نه سر اوچت کړی دی، هغې کې لاش پروت و. بس ترور مونږ ته وویل چې یاره داسې لاش دی پکې. نو بس مونږ ورته وویل چې یاره تاسو له ګوتې موړئ، مونږ راځو. بس مونږ بیا لاړو چې مونږ وکتو هغې کې واقعي چې لاش پروت و. بس بیا مونږ واپس راغلو د خزانې تاڼې ته، دې ته ایس ایچ او صاحب ته دا ټول مونږ نفري را سره شوه. د دې په مخ کې مونږ لاش چې دی هغه دغه نه وویستو ډرم نه، باقاعده دې پکچرې ویډیو هر یو شیز دې خپل هغه دغه کاروایي چې کومه وه هغې وکړه. هغې نه بعد بس بیا پوسټمارټم له مې یوړه. څو ورځې پس د ډرام نه تاسو دا راوویسته؟ یاره تقریبا 3 ورځې بعد، 3 ورځې پکې تېرې شوې وې درمنځه. وجه څه وه چې دی یې قتل کړه؟ دومره بې دردۍ سره یې قتل کړه چې بیا په ډرام کې 3 ورځې پرته وه؟ یاره سر بس دا خو زه وایم چې وجه به هغه نه معلومات کول غواړي که نه، چې وجه څه وه. لکه مونږ خو د هېڅ نه یو خبر چې نه چېرته جنګ شور ستاسو داسې راغلی دی، نه چېرته زمونږ دا خور چېرته راغلې ده خفه ناسته ده، یو ورځ یو 2 تېرې کړي وي چې مونږ وایو چې یاره ښځه خاوند دی، د دې خپلو کې جنګ شور شوی دی، نو دا خفه راغلې ده. نو مونږ خپل هم د وجې نه یو خبر. دا خو زه یم چې اوس دې دلته موجوده وي چې دغه نه هم تپوس خو کړی وی که نه، چې اخر وجه څه وه، تا ولې قتل کا؟ وجه داسې څه کیدی شي چې دی دې ته مجبور شو چې دی ډېرې بې دردۍ سره وجلې ده او بیا په ډرام کې بنده کړې ده چې 3 ورځې هغې لاش په ډرام کې پروت و. نو داسې تاسو ته څه اندازه یا څه خبر؟ هېڅ وجه ماته نه ښکاري سر، هېڅ څه وجه نه ښکاري. بچي څومره دي د دې؟ 3 بچي دي جي. چېرته دي بچي د دې؟ ده سره وایي جي مونږ ته علم نشته، دی چې څه ټایم د دا کیس کړی دی ورک شوی دی، بس هغه اولاد یې ځان سره بوتلی دی. بچي د هماغه ټایم ځان سره کړي؟ واه بلکل. نو ده به څه وي چې رابطه کېده چې پېښور کې هم که بهر ملک ته تللی یم؟ یاره سر بهر خو خیر نه شو تلی، دونه تکړه ځوان نه دی، بهر تلی و، دی مونږ استولی و، زمونږ د پلار په پیسو باندې تلی و، مونږ ځمکه خرڅه کړې وه، هغې کې چې زمونږ کوم د خور حصه کېده هغه حصه مونږ خپلې خور له ورکړه او دی پې لاړو سعودي ته. هلته هم کال 1.5 کال تېر کړو، واپس راوتښتېدو. لکه ما خو تاسو ته ختمه کړه چې مکډو دی د کار روزګار نه و، هلته هم څه نه شو کولی، واپس راوتښتېدو. د ده نور وروڼه خویندې چې کوم دي، د دې چې کوم ملزم گرفتار شوی دی، د هغه وروڼو خویندو سره به هم ستاسو رابطه خو وي، هغوی څه وینا ده؟ دا صرف یو ورور یې سعودي کې و، سعودي کې ما خو تاسو ته وویل چې یو سعودي کې چې کوم ورور یې و، هغه به زما د ورور ته په وټساپ باندې میسیج کولې چې یاره بس خیر دی، غلطي شوې ده او ستاسو خور وه، زمونږ هم خور وه، زمونږ لور وه، او بس غلطي ده او تاسو خیر دی، بس دی معاف کړئ، زه بس تاسو ورور له ویزه وکړم. نو لکه بس دغه خبرې به یې کولې. نور خو ما خو تاسو ته وویل چې جرګې په طور مونږ له هېڅ څوک هم نه دي راغلي، لکه یو سپیم ته نه دی راستولی، مشر خو پرېږده چې یو سپیم مونږ له کور ته نه دی راغلی چې یاره د اسیفي غلطي کړې ده او دی معاف کوي. کیمرې په مخ چې دا کومه اواز ستا اوري، هغوی ته به نصیحت څه کول غواړي چې رشته کله کوي د لور خور چې څه احتیاط وکړي؟ بلکل پوره انویسټیګیشن پکار دی، پوره انویسټیګیشن چې پوره معلومات یې کوي چې دا یو خانداني سړی دی. ځکه چې لور خور مونږ په زړه دردېدلي یو که نه، 2 کاله وشو، 2 کاله زما په کور کې جړا نه ده ختمه شوې، 2 کاله وشو زما په کور کې جړا نه ختمېږي، زما خویندې اوس جاړي، زه خپله جاړم، زما دا وروڼه جاړي، زمونږ زړونه جاړي، سترګې موچې شوې خو زړونه هم جاړي. نو مهرباني کوئ، مهرباني دا ټول د زما دا خواست دی چې څوک هم چېرته د لور خور رشته کوي نو باقاعده د هغه پوره انویسټیګیشن پکار دی، A to Z چې دی چېرته لوی شوی، د چا زوی دی، د کوم خاندان دی،
د کار څه شی دی، اصل نسب یې څه شی دی، د هر یو شي معلومات پکار دی. اله د هغه خپل لور خور رشته کول پکار دی. بچو پسې تاسو کوشش شروع کړی دی خو ستاسو هم خورئ سر کېږي. بالکل زموږ اولاد دی، موږ ترې وروستو نه یو. او که ما ته پته چې اوس به لوغړېږي، ځکه چې د هغې د ساتلو اوس هېڅوک هم نشته. مور یې لاړه خاورو لاندې شوه، دی لاړو جیل ته. دومره په اسانه خو دې ما نه نشي راوتی چې کم جنګ دی پوره جنګ به ورسره کوم. ډېر ظلم یې کړی سر، ډېر ظلم. زما د لور په رنګ زما خور وه، زما په لاسو کې لویه شوې ده او د ډېره بېدردۍ سره وجلې ده. جی بالکل. دا وخت موږ ایس ایچ او خزانه طارق خان سره موجود یو. د دې کم کیس چې دوی ټریس کړی دی هغه حوالې سره تفصیلي خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت بھائی ستاسو ډیره مننه. تاسو رالی او دا یو انسیډنټ شوی چې دا عوامو ته تر مخه شي. په دې کې د پبلک دپاره یو میسیج هم دی چې هغه هم دوی ته ورسي. دا بالکل جناب مونږ ته یو رپورټ شوی په 31 دسمبر 2023 باندې چې په 28 دسمبر 2023 باندې یو سړي خپله ښځه چې کوم دی وجلې وه، بیا یې په ډرم کې بنده کړې وه او د خپل خور کور کې چې کوم دی نو هغه ډرم پټ کړی و. 3 ورځې بعد چې کوم دی نو هغوی ته پته لګېدلې وه، هغوی پولیس ته چې کوم دی رپورټ کړی و. د هغې نه بعد بیا پولیس لاړو او شواهد وغیره یې راغونډ کړل. نو هغې کې بیا پته ولګېده چې دا ښځه چې کومه نو خپل خاوند وجلې وه او خاوند یې چې کوم دی روپو شو. تقریبا 2 کاله بعد الحمدلله پولیس ته الله تعالی کامیابي ورکه او چې کوم روپو شو نو هغه مونږ ارسټ کو او د قانون ګرفت ته رالو. انشاءالله د ته به قرار واقعي سزا ورکو. وجه څه وه؟ د خپله کورواله ولې وجلې ده؟ بقول د ملزم وایي چې دا کومه ښځه وه زما وایف وه، دې سره چونکې د دې لو میرج شوی او د هغه د دې خپلې ښځې په کردار باندې شک و. د سعودي عرب کې و، سعودي نه چې کله رالو نو بیا چې کوم دی نو د ده پې شک و. د هغې د شک په بنا باندې چې کوم دی نو دی دا کار وکړو. چې دی کله دا قتل کړه بیا په ډرام کې واچوله، نو دا دی بیا دفن که بعد کې او که نه دا څو ورځې مطلب پرته وه لاوارثو کې په ډرام کې؟ دا چې کله دوی قتل کړه ډرم کې بنده کړې وه او د خور کور ته وړې وه، د ده بقول د دې ملزم د ده پلانینګ دا و چې دا به ده بیا بعد کې چې کوم دی نو په خښوله د دې ځای نه بیا ویسته. دا خور چې کومه وه د کوم ځای کې د ډرام کې د لاش پروت و، نو هغه هم دې کیس کې مطلب دې اف آی آر کې ملوث ده او که نه؟ نه جي نه، هغوی ته د دې څیز علم نه و. هغوی ته ویلو چې دا څه پردی امانت دی او د بهر نه بلټي راغلی دا به تاسو سره پروت او دا به بیا زه دغه کوم. نو هغوی ته د دې باره کې څه علم نه و. څو ورځې ډرام کې پرته وه؟ دا 3 ورځې چې کوم دی ډرام کې پرته وه او چې کله بیا هغوی ته پته ولګېده نو بیا هغوی چې کوم دی پولیس انفارم کړه. نو دا تقریبا 3 ورځې پس دی ته په ډرام کې دا پته ولګېده چې دی کې یو لاش پروت دی انساني جی او بیا هغوی دفن کولو. نو د هغوی څه وینا ده د خورې؟ جی بالکل. خور چې کوم دی نور څومره ریلیټیوز دي ټول پې خفه بشمول د پولیس، چونکې دا یو بېدردۍ سره یې وجلې وه او بیا یې ډرم کې بنده کړې وه. نو که ان کیس د دې زنانه واقعي کردار ټیک نه و نو د هغې سزا دا نه وه چې کومه سزا ده ورکړې وه. نو هغه موبایل خو به هم تاسو ترلاسه کړي چې کومې د زنانه استعمالولو، نو هغې کې داسې څه شواهد یا ټریس شوی دی موبایل هغې کې سی ډي آر کې څه شته چې د دې چا سره رابطه وه؟ نه، دا یې څه ثبوت وغیره نه میلو شوي په هغه ټایم باندې. د دې بچي وو؟ بالکل جی، د دې 3 بچي وو. 6 کاله د واده شوي وو. هغه بچي چې کوم دی نو د خاوند ځان سره بوتلی وو. کم ځای ته؟ دا مختلف ځایونو کې، چونکې ده خو خپل کور روان کړی و در بدر و، نو کله یو ځای ته کله بل ځای ته. بله ورځ چې کله پېښور ته رانو نو الحمدلله بیا موږ ارسټ کو. اوس چې کله ملزم تاسو گرفتار کو هغه به پښیمانه پښیمانه دی چې یو قتل یې کړی دی، یو انسان قتل کول پوره انسانیت قتل کول دی. اوس د هغه وینا څه ده؟ نو هغه وایي چې یاره زه په هغه ټایم باندې پوه نه شوم او ما چې کوم دی نو د عدم برداشت نه کار واخیستو او سوچ مې پې ونه کو ما دا کار وکړو. نو اوس بالکل هغه ښه په خپلو کړو باندې ښپیمانه دی. که دلته دا ښځه بېګناه وه او د خپله ښځه قتل کړه او داسې بېدردۍ سره چې بیا په ډرام کې واچوله او بیا 3 ورځې په ډرام کې پراته وه، بعد کې د هغې بیا دفن یې کړه، هغه خلکو ته به څه پیغام ورکول غواړي کم چې په شک شبهات باندې زندګي تېروي او بیا هم دغه شانتې یو لارې ته جوړ شي چې قتل وکړي؟ نو پبلک ته خو صرف دا میسج ورکوم چې د برداشت نه کار اخلئ. ما مخکې ویلي چې مشر ته مشر ووایي، کشر ته کشر ووایي. د ښځې او د خاوند چې کوم تعلق وي، یو رشته ده، ډېره پاکه رشته ده، د هغې د خیال وساتلی شي
او صرف په شک باندې چې کم دی نو دومره غټې فیصلې دې نه کوي. ګرانو کتونکو، تاسو د پولیس خبرې واورېدې چې دا په شک شبات د دې تعلق چا سره وو، په هغه شک شباتو کې وجلې ده او بیا یې په ډرام کې بنده کړې وه. خو ضرور وینا یې ډېره غمجنه وه چې دا خو زما د لور په شان خور وه او د شک په بنا یې ووجله. زما خور بالکل ټیک ټاک وه. ضرور دا هم وینا وه چې بچي به اوس در په دري چې دی جیل ته لاړو، خور مې د خور ولاندې شوه، نو بچي به یې څه کوي؟ هغې پسې هم کوشش شروع دی. د دې ټول کور افسرده دی. خو دې کې موږ ته هم دا نصیحت ګرانو کتونکو ملاویږي چې کله موږ رشته کوو د لور خور، نو پکار ده چې موږ احتیاط وکړو، معلومات وکړو چې بھئی دا هلک څه کار روزګار کوي، ټیک کوي غلط کوي. د ده وینا وه چې زموږ دا رشته هم د غلط بنیاد باندې شوې وه چې کوم ټایم موږ دا رشته کوله هم د دروغو نه سټارټ وشو. دې شیزونو کې ډېر احتیاط پکار دی. ګرانو کتونکو، را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.